आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। څنګه چې د دین اهم شعبې نورې دي، که هغه مونځ دی، زکات دی، حج دی او نور عبادتونه دي، لکه شان الله رب العزت د دین یو اهم شعبه چې ده، یعنی څنګه چې الله رب العزت د دین امور ذکر کړي دي قرآن کې، دکه شان الله رب العزت تجارت هم ذکر کړی دی. الله رب العزت بار بار فرمایلی د تجارت په اړه باندې چې ستاسو د خدای پاک چې د دریاب مسخر کړی لپاره دی چې تاسو په دې کې کاروبار وکړئ، تاسو دې کې ګټه وکړئ وغیره. نو الله رب العزت د دین چې دی دا ګرځولې جامع د هر یو څیز دپاره، داسې نه دی چې صرف د دنیا د دین کارونه پکې دي، یعنی داسې څوک په دې باندې اعتراض نشي کولی چې دا ټولو څیزونه راغونډونکي نه دی، بلکې دین چې دی دا د هرې شعبې لره. د دې وجې خو موږ علی الاعلان خلکو له چیلنج ورکوو، خلکو ته کل عام وایو چې راشئ د اسلام په شان یو بل نظام راوړه، راشئ د اسلام په شان یو بل دین راوړئ، یو بل داسې تاسو چې قانون وایئ که هر څه ورته وایي هغه راوړئ چې د اسلام په شان جامع وي، هر یو څیز هغې راغونډ کړی وي. د دې وجې د دین یو اهمه شعبه چې هغې کې د دین کې هر یو څیز ذکر دی، که هغه معاشرتي ژوند دی، که هغه ستا سیاسي زندګي ده، که هغه ستا چې دی د حکومتي څومره قانون دی، یعنی ستا که د فوج نظام دی، که ستا چې دی د پارلیمنت نظام دی، هر یو څیز پکې موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وی التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، چې کم تاجر وي او دی صادق او امین وي په خپل فن کې، نو دی به د نبیانو سره وي، دی به د صدیقینو سره وي، دی به د شهداو سره وي او د نیکانو سره به وي د قیامت په ورځ باندې. باقاعده په فقه کې د دې ټول ابواب دي چې تجارت به په دې طریقې سره کې په صحابو کې لوی صحابو د هغې لوی کاروبارونو لکه سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، سیدنا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه، یا زمون امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله. دا ټول د دین شعبې دي او چې څوک په دې کې کار کوي، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې پس ته فرض عبادت نه چې دی په انسان باندې د خپل اهل او عیال چې دی نفقه دا لازمي ده. داسې نه ده چې ګنې دا د دین نه بار دي، دا ټول د دین کارونه دي. الله رب العزت تر الله توفیق راکړي چې کوم ملګري په دې کې کار کوي او نیت یې صحیح وي، نو په دې کې باقاعده دې ته اجر او ثواب میلاویږي. الله رب العزت ورله درجې ورکړي، الله رب العزت تر الله توفیق راکړي. الله دې د ټول کارونه په څنګه الله دې د دین په صحیح معنی سره موږ ته نصیب کړي. الله اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، نانوت بھی یادگار ہر شعبے میں بیدار، اسلام میرے سرکار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء